نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. نند الله په توفیق او طاقت سره سوره یوسف شروع کیږي. دا مکی سورت ده او دې باره کې شان نزول روایت داسې راغلي دي چې د دې شان نزول داسې دي چې کله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نبوت आवाज مدینه منوره ته ورسېدو نو په مدینه منوره کې يهوديان اوسېده او هغه په دې شک او شبهه کې چې مطلب دا صحیح پیغمبر دی او کنه دی. کفار راتلو مدینه ته داسې شام ته ومتلو او دای سره خلک ملاوېدل چې د نبوت आवाज ورسېدو. هغه چې کوم دی یو وفد راولېږلو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې دا سوال وکړو چې تاسو که شری پیغمبر یې نو تاسو ته خو به دا خبره بیا پته وي چې یعنی مطلب دا دی دا یعقوب علیه السلام دوله زامنو پای کې هغه یو رخصه نو هغه چرته بیا لاړو څنګه چلو شو. نو دا سوال په وکړو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم خو امي نبی هغه نه کتابونه کتلیو او نه د چانه علم حاصل کړو چې د دې باقاعده د تورات علم نو حاصل کړي. نو دا سوال چې دا بغیر د علم غیب نه چې الله سبحانه وتعالى د غیب نه وحی راولېږي او د دې ټول واقع ذکر ورته فرمایي دا څه چاته پته نه وس او يهوديانو کې ډېرو کم خلکو ته دا پته و څنګه چې زموږ مسلمانانو کې ډېرو کم خلکو ته خپل تاریخ معلوم دی. یعنی چې کوم عالمان دي بس تاریخ معلوم دی، عام خلکو ته تاریخ نه دی معلوم کنه. نو دغه شانت يهودو کې یعنی چې کوم اهل کتابو کې عالمان نو ای خپل تاریخ معلوم، عام خلکو ته نو معلوم. یعنی عام خلکو کې د دې داسې خاص چرچا نه و، داسې پته وته نه و چې یعنی مطلب دا یعقوب علیه السلام سو بچي او بیا څنګه چلو شو دا غي بیان. نو دا سوال دی وکړو نو الله سبحانه وتعالى دا آیاتونه رولېګل او دا سورته بلکې پورا رولېګلو. قرآن شریف کې یو دا سورته چې دا پورا په یو پیر نازل شوه دی او ټول کیسه د یوسف علیه السلام په یو ځای کې ټول راغلي ده، بل ځای کې بیا د یوسف علیه السلام کیسه نه راغلي. د نور پیغمبرانو واقعات داسې دي، د نوح علیه السلام، لوط علیه السلام، هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام چې دا هغه واقعات ځای په ځای باندې یعنی د موقع محل مطابق چې څومره الله سبحانه وتعالی د پند او نصیحت لپاره را لېږل خپل رسول باندې او د خلکو د خبردارولو لپاره، د خلکو د يرولو لپاره، څنګه چې سوره هود کې دا ټول واقعات تیر شو مسلسل. نو داغي واقعات راغلي خو د نور راغلي. نو دا واقع چې کله بیا پورا دا صورت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایت بیا بیان کو. نو دا معجزه و د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی چې یعنی بغیر هغه د کتاب ویلو د چانه اورېدلو نه एकदम دا ټول پورا حال څنګه هغه ته معلوم شو. دیم نمبر پدې کې داسې خبرې چې بعضي يهوديانو تم نه معلومي هغه الله پاک دې کې ذکر کې او دای په کتاب کې نه په تورات کې هغه الله سبحانه و تعالی په دې کتاب کې قرآن پاک کې نازل کې. نو صلی الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله
چې ډیر زیات مهربانه او ډیر زیات رحم کوونکی دی. الف لام را دا حروف مقطعات دي چې دا د الله او د رسول په منځ کې راز دی. د دې په باره کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته سمانا او مفهوم کولی دی او نه صحابه تپوس کړی دی. لہذا امت لم پکار دي چې هغه هم دې کې ګوتې نه وایي. الله پاک مخکې فرمایي تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه دي دا کتاب چې صفا صفا بیان کوي. قرآن شریف کې مبهم څه نشته او کوم چې الله پاک بیان کړي هغه وایي چې کوم مبهم دي لکه مثال الف لام را شو یا نور داسې آیاتونه چې مشتبهات او طویل شي نو پای کې ګوتې مو وایي. عالمانم وای دا وای چې په دی باندې الله او د الله رسول خفيږي لکه تقدیر معاملې را د الله د وحدانیت معاملې را څنګه چې د الله اولاد نشته داسې د هغه مور او پلار نشته نو داسې خبرې چې هغه مشتبهات دي پای کې ګوتې وحل انسان لنی پکار ولی چې د دماغ دومره کار نه کوي چې یعنی مطلب دا دی هغه او پیژني هغه خبرې د دې لپاره دغه نه منع کړی شوي دي ټول انسانان. نو صفا صفا بیان کوي دا قرآن پاک داسې کتاب دی او بیا الله پاک فرمایي ان انزلناه مونږ نازل کو دی قرآن لرا قرآن دا قرآن چې دی عربیا په عربی ژبه کې چونکې د دې لومبې مخاطب د دې عربیانو او دغه چې کوم چا سوال کړو نو دام د عرب يهوديانو یعنی عربي د دې مادری زبان داسې و چې پیدا شوی او دوی شوی ولته کې په عربو کې د کوم صدونه اوسېده او دای او دای د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کوم په کتاب کې چې هغه دغه اوریدلی نو دی په دې دغه راغلی چې دلته کې باغ راځي دی یثرب ته په خوا به د یثرب وی مدینه منوره ته دی بدل تر دغه پیغمبر بدل ته بیا تشریف وروړي نو لہذا داغه نمخ کې مونږ تلاړ شو ولته ډیرو لګو چې زمونږ نمخ کې په ایمان کې څوک بل څوک باغ باندې ایمان وروړي دوی په دې خیال راغلی. دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې مونږ دا قرآن په عربی ژبه کې نازل کو لعلکم تعقلون چې تاسو پوه شئ په دې باندې د عقل نکار واخلئ او د دې په ټکو په معنو باندې پوه شئ. صفا صفا بیان نه. بیا الله پاک فرمایي نحنو مونږ چې نقصو بیانو علیکا تا ته اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احسن القصص اغه بهترین کیسه بما اوحینا د خپل طرفنا د وحی په ذریعہ سره الیکا تا ته مرولې غلا هاذا القرآن چې دا قرآن شریف ته او په دې کې دا یو سورت مون مکرر کو سوره یوسف وان كنت من قبله او اگر چې وی تبخیر دینا لمن الغافلین بے خبره د دې نمخ کې تا ته دي کسی او د واقع ساړو پته نه و ستا په علم کې دا خبره نه و مونږ تا ته د وحی په ذریعہ سره یعنی دا راولېږل دا ټوله واقعه. اوس الله پاک واقعه بیانوي اذ قال یوسف کله چې اوی یوسف علیہ السلام لابیه خپل پلار ته یا ابتی اے ابا جان یا اے بابا جان انی ما رأیت ولد احد عشر کوكبا یعنی خوب ولیدو پای کې مې دا ولیدو چې یول استوري والشمس والقمر او نور او سپومه رأیتهم لی ساجدین زګورم چې هغه ماته سجده کوونکي دي. بس هغه خدای الله پیغمبر یعقوب علیه السلام او هغه په دې خبره باندې پیښ چې دله به الله پاک چې دې کله لوی شي دله به الله پاک نبوت ورکړي او دې به داسې درجې ته رسي چې الله به بادشاهت په ورکړي او ټول خلق او دا رونه چې کوم د دې او مونږ ټول به دته چې کوم دی د ادب د پاره سجده کوو. دا د الله الهام د باندې نازل شوی دی. مفسرین حضرات فرمایي چې کله د یوسف علی السلام د خوب ولید د په
بچپن کې د لیدلو 40 کاله پس دا خوب پوره شو بلکې د دین هم زیات وخت واغشتو کنه تقریبا 40 کاله یعنی مفسرین لیکلي دي چې پس دا خوب پوره شو نو یو خوب که سره ویني نو دا نه چې ګریره بس سبا د هغې تعبیر او د هغې دغه راووتو بلکې دا څه پته لګي چې یعنې په هغې کې کلونه هم لګېدی شي د دې واقعې نه دا پته لګي نو دا خوب چې ولیدو نو پلار د شفقت او د محبت د وجې نه هغه ته وایي قال یا بنیه ووی ورته پلار یعقوب علیه السلام ای زما زویا لا تقصص ته مه بیانوه رؤیاکه دا خپل خوب دی علی اخوتکه خپل ورونو ته فیکیدو نو هغوی به ستا دپاره څه کید یعنې څه مشوره به وکړي خپلو کې یعنې هغوی به ستا متعلق څه ترکیب داسې جوړ کړي چې یاره دی به په مونږ کې څنګه بادشاه کېږي ځکه چې انسان کې حسد بغض دا وي په انسانانو کې او بل دویم نمبر بیا په رونو کې چې یو رور ښه شي او بل رور خرابي نو پای کې هم دا شی راوچتېږي نو هغې ذکر مخکې را روان دی نو وایي هسې نه چې لکه مطلب دا چې تا ته دی څه چل ول جوړ کړي لکه قیدا څه چال درته جوړ نه کړي نو ځکه ان الشیطان بې ذکره شیطان چې دی للانسان د انسان دپاره عدو مبین دشمن کلاو دی شیطان به دی ته وسوسه واچوي ستا دې رونو ته چې یاره ځکه چې د دې نه دا پته لګي چې دا ډېر واضحه خوب و او ای ته خپل تعداد هم معلوم و چې 11 خو مونږ یو او مور او پلار مو دي نور وسپومه نو د دې تعبیر باندې به پوه شي او بیا به مطلب دا دی چې تا سره به څه یعنې دغه ونه کړي ستا خلاف څه پلیننګ ونه کړي چل درته جوړ نه کړي نو ځکه دا کار به هغوی په دې وجه کوي چې شیطان به دوی ته وسوسه اچوي ګوره د شیطان د وسوسې ذکر الله سبحانه وتعالی دلته هم فرمایلو نو دلته کې بیا اوس الله پاک فرمایي چې دې ورته اوس مزید تفصیل بیانوي د دغه خپل خوب چې ده دا خوب لیدلی وکذلک یجتبیک او څنګه چې وایي تا لیدلی نو وایي تا به منتخب کوي الله پاک خوښوي به تعالی را ربک رب ستا ویعلمک او علم به درکوي تا ته من تعویل الاحادیث داغه خبرو یعنی د خوبونو یو ماهر چې کومونو هغه یوسف علیه السلام یعنی چا به چې خوب ولیدو که نه د هغې تعبیر به یوسف علیه السلام ته الله پاک خولو نو دا یو خاص علم دی د دې په باره کې دا فرمایي چې یعنی دا خوب چې سړی وویني که نه نو یو خو دا هر چاته بیانول نه دي پکار بغیر د عالم نه او عالمانو کې به هغه عالم چې د هغه پته وي تاسو ته چې یعنې مطلب دی د دې په تعبیر باندې پوهېږي په احادیثو کې د خوب په باره کې ډېرې خبرې راغلي 3 قسمه خوب دی 3 قسمه یو هغه خوب دی چې انسان په عام زندګۍ کې کوم خیالات وي تفکرات وي هغه خیالات ولا راشي دا باطل خوب دی د دې څه معنا او څه دغه نشته دویم هغه خوب دی چې شیطان د وسوسه واچوي د په ذهن کې یعنی کله چې دی وده شي او د دې بیجانه شي د په ذهن کې هغه یو داسې یو څیزونه واچوي مثال غلط کارونه نو دا د شیطان خوب دی یو هغه کار دی چې هغه د الله د طرف نه دته یو کشف غونتی وشي د خوب په ذریعه سره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې دا خوب چې کوم دی یعنی نبوت ختم شوی په ما باندې اوس وی خوب پاتې دی او دا نبوت 40 حصہ ده نو بعض روایتو کې 40 راغلی ده بعضو کې 40
شپږمه حصہ راغلی، بعضې کې یو کم 50مه، بعضې کې 50مه، بعضې کې 80 راغلی ده. مختلف روایت دي، خو 40مه چې کوم ځای دا عام روایت دي، دې باندې زیات تر مفسرینو اکتفا کړی ده. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی طالب وی علم الله پاک درکې. یعقوب علیه السلام خپل زوی ته وایي چې طالب علم الله پاک درکې، داغه ته والا خبرو، داغه پټو خبرو چې کوم د خوب په ذریعه سره اوس نور اوس پومه نه څوک به سالي څوک به تسالي، او هغه مور او پلار ته د مرادو د ستورو نه دارونه مرادو ستورو ته وګوره. نو دا خور سره دماغ په دې کار نه کوي کنه. د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع فرمایله وی که چرته تاسو یو خوب بدوي نه نو یې ګس طرف ته مخ کوي او درې پیری تو کوي، او یا الله د دې خوب د شر نه په امان کې او چاته به بیانو. وی دغه خوب به اس یعنی دغه ونشي د دې خوب هغه دی چې تا چاته بیان کو او کاغه څنګه تفسیر اوستو داغه څنګه معنی اوستو بس هغه بیا کیږي. لکه که یو ښه سړي د هغې ښه معنی وویسته نو هغه ښه به در سره کېږي، او که تا له چا بده معنی درکړه نو بیا به در سره هغه بد کار کېږي. د دې دپاره وایي هر چاته دا خوب مه بیانوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه معلق وي، داسې ځوړند وي، خو چې څوک څنګه تعبیر وباسي بس هغه شانتي شي. او دا د الله هغه تقدیر دی چې کوم هغه معلق وي، هغه الله سبحانه وتعالی اټل فیصله نه وي، دا هغه معلق تقدیر دی. د تقدیر بیا قسمونه دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي دلته بیا دویم نمبر لومبۍ خبره خدا را چې تا ته به الله پاک علم درکړي چې دا خوب علم خصوصیت دا علم حاصلو. او زمونږ په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل د خوب تعبیر وستو، او بیا داغه نه پس په امت کې ابن سیرین رحمت الله علیه د خوب ډیر لوی تعبیر بو وستو، داغه کتاب هم شته. هغه به مطلب دا دی چې داغه په وخت کې دا تبه تعبیرینو په وخت کې دی راغلی، او چې چا به داسې خوب ولیدو نو هغه له به سوال جواب ولېږلو نو هغه به ورته بیا د هغې تعبیر وي. یو ډېر لوی بزرګ او هغه یو خوب ولیدو، ابن سیرین رحمت الله علیه سړی ولېږلو او ورته یې وی چې ته لاړ شه د هغه نه خوب تعبیر تپوس وکړه. نو هغه له چې لاړو نو ورته یې وی چې دا خوب تا لیدلی دی؟ هغه ته دونه پته وه ته ولګېده چې دا خوب ته نه دی لیدلی، دا خو ته نه شي لیدلی دا خوب. نو هغه ورته وی چې نه دا عجیب ما نه دی، دا هغه فلانکي بزرګ لیدلی دی. یو ما وی چې دا تا څنګه لیدلی دا خوب؟ دا خو تا نه دی لیدلی. نو بیا یې ورته هغه خوب تعبیر وښولو. په هغې کې هغه داسې خوب ویني چې یو ستوری دی او هغه راغ او هغه چې کوم دی نو په دغه کې په کوزه کې دننه شو. نو د هغې تعبیر دا و چې دا لوی بزرګ دی، د ده نه ډېر دین خورېږي او ډېر عالم دی دغه دی. نو مطلب دا دی چې دی به اوس وفات کېږي. نو هغه ورته وایي چې دا ته خو نه شي کېدی، یعنې هغه خو عام سړی و او هغه وایي چې دا خو ډېر لوی بزرګ څوک دی په زمانه کې هغه لیدی شي دا خوب. نو چې هغې ورته ووایي نو یا دا ټیک ده اوس ورته تعبیر ته بیان کړه. نو دا د دې لپاره فرمایي چې تاسو یعنی دا بعضې ته الله پاک چې کوم دی دا منع کور کړي وي. اوس ځکه اکثر علماو ځان سره کتاب ایښي وي او چې کوم ابن سیرین رحمت الله علیه د خوبونو تعبیر ورکړی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو خوبونو تعبیر ورکړی، یا په قرآن کې د کومو خوبونو تعبیر راغلی دی، نو د هغې په یعنی عالم سړی په دې باندې پوهېږي د قرآن و حدیث نه به یعنې د هغې هغه معنی او مفهوم به بیا بیانوي. نو الله پاک یو خدا چې دته به د خوبونو تعبیر منع کا الله پاک ورکوي. دویم دا چې ویتم نعمته علیک او پوره کوي به خپل نعمتونه په تا باندې. هغه نعمت ته ټول غټ نعمت د نبوت نعمت ته چې الله پاک به تعالی په 12 زامنو کې تعالی به نبوت درکوي. دلته هغې طرف ته اشاره ده. وعلى آل یعقوب او دغه شانتې په آل یعقوب باندې کما اتمها علی ابویک څنګه چې پوره شوی دغه نعمتونه په ستا په
پلار آبا او اجداد باندې پلار او پنیکه باندې من قبل د دینه مخکې ابراهیم او اسحاق چې هغه ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام ان ربک علیم حکیم بشک رب ستا چې کوم دی هغه د هر څه خبر دی او حکمت والا دی. نو دلته کې دې طرف ته اشاره وشوه چې زمانه پس پته نبی وي څنګه چې زه الله پاک نبوت سره سرفراز کړم بیا زما والد صاحب اسحاق علیه السلام نبی داغه والد صاحب ابراهیم علیه السلام نبی دا سلسله به تاسو کې جاری وي. اوس مخکې به بیا څوک راځي هغه به الله پاک بیا مخکې را لیږي خو تا ته د نبوت زیر مبارک شه خو ته خپل لوڼو ته دا ذکر مه کوه. اوس الله پاک دا فرمایي لقد کان فی یوسف او په تحقیق سره د یوسف علیه السلام په دی واقعه کې و اخوته او داغه د رونو په واقعه کې آیات للسائلین ډېر زیات نشانیان دي د هغه خلکو لپاره چې څوک تپوس کوونکي دي یعنی یهودیانو لپاره یهودیانو تپوس کړو کنه نو دای د لپاره ډېر نښې نشانی دي په کار دی چې هغه اوس پتا باندې ایمان وروړي او دا نښې نشانی ایته ښکاره شي چې بھئی دا واقعه چې دا د ویښ واقعه و چاته پته نه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ټوله بیان کا پوره صورت راته بیان کو نو د خدای پیغمبر دې په کار چې د ایمان وروړي. نو اوس الله پاک مخکې بیا بیانوي په مینځ کې ګوره وعظ نصیحت هم کوي خلکو ته الله سبحانه وتعالی او اوس بیا واقعي طرف ته الله پاک رجوع فرمایي اذ قالو کله چې اووي لیوسف واخوه یوسف علیہ السلام او دا اغرونو احب الى ابینا یعنی د یوسف علیہ السلام اغرونو دا خبر خپلو کې وکړه په خپلو کې ناستو مشوره کوله دولس کسانو یا دای د خوب نوې خبر شو مفسرین لیکلي دي چې څنګه به د یار بادشاہ جوړیږي او دی به څنګه په مونږ کې ټولو کې پیغمبري به هم درته ملاویږي لری که چې دی مخې نه لري کو او د یې مړ کو اوس الله پاک د هغې ذکر به فرمایي یې ختم کو یې چېرته د دې ځمکې نه اړو چېرته لرې ولیږو چې بس او بس دی نام و نشان مې پاتې نه شي او زمونږ پلار دا مینه محبت صرف مونږ ته پاتې شي. زمونږ پلار خو چې کوم دی نو ټول مینه محبت د دوو زامنو سره کوي یوسف سره کوي او بنیامین سره کوي او مونږ چې زیات قوي او طاقت والا یو نو مونږ سره مینه محبت نه ساتي حالان کې رټول کور کار کسب او زمینداری وغیرہ پیسې وغیرہ مونږ ګټو او دی لا ماشومان دي دی خو تش خوراک والا دي او محبت دی سره زیات کوي. نو زمونږ دا والد صاحب مونږ سره په دې معامله کې زیاتې کوي دی اوس دا خبرې خپلو کې کولې او بیا دی خپل پلانینګ اوس جوړوي. نو دی وی چې اذ قالو لیوسف چې کله دی وی چې دا یوسف چې دی واخوه او دا هغه غرور چې دی احب هغه زیات محبوب دی الی ابینا زمون پلار ته منا زمون نه زیات ونحن عصبه او مونږ چې کوم دی نو ډېر قوت او طاقت والا یو د لسو کسانو زمونږ د مور اولاد دی او د هغه د مور اولاد د صرف دوه کسانو د دې د امور چې کوم ویني د یعقوب علیه السلام لومبه بیبي وا د هغې لس بچي شي بیا هغه وفات شو بیا د هغې خور وه بله کشره هغې سره بیا نکاح وکړه نو دا یوسف علیه السلام او بنیامین د هغې نه وشو. نو دا کشران اکثر تاسو به ګورئ چې دا کشران بچي سړي ته خواږه ولي چې لا هغه مشران پاخه شوي وي د هغه ډېر قوت طاقت پکې راغلی وي ځان سنبالولی شي خو دا کشران چې کوم دي دا خو لا ماشومان دي که نه نو په دی باندې خیال ځکه ساتي چې یعنې دی چېرته کې سونه وایي چېرته چا سره جګړه ونه کړي دغه ونه کړي نور خو ماشاءالله ځان ساتلی شي مضبوط هم شي د کار کسب شي ای د هغه خواری نه وځي الان کې دغه خواري مور او پلار دی سره هم کړي وي په یو وخت باندې هر ماشوم سره مور پلار خواري کوي څنګه چې ړومبی زوی وشي نو هغه سره خواري کوي بیا چې دویم وشي نو د هغه مخکې نه د هغه له خواری نه وتې وي بیا دویم سره کوي بیا چې کله دریم وشي نو هغه دواړه د خواری نه وتې وي نو دا دریم سره بیا کوي نو کشري دا اوس هلکان دی په دې نه پوهېده
خدای دا خبره ګڼله چې دا مونږ سره پلار زیاتې کوي. نو دی دا وایي چې یوسف علیه السلام او د ده دا ورور چې کوم دی احب الی ابینا دا زیات خوښ دی زمونږ پلار ته منا زمونږ نه ونحن عصبه او مونږ زیات قوت طاقت والا یو ان ابانا بېشکه زمونږ دا پلار چې دی لفی ضلال مبین دی په ښکاره غلطۍ باندې دی دی په ښکاره غلطي کوي چې دی مونږ سره لکه مطلب هغه مینه نه راکوي چې کوم یعنې دی دوو زامنو له ورکوي. نو بیا څو د یوسفلو کې چې کومه مشوره کوي نو هغې کې یو ورته وایي چې اقتلو یوسفه مړ کوي دا یوسف د مخې نه یې لرې کوي او اطرحوه او یا ورته یا چې کوم دی نو وغورځوئ اردن یو نامعلومې ځمکې طرف ته یخلو لکم یعنې ډېر لرې چرته کې بس بوځئ ځان سره په بانه او بس هلته یې پرېږدئ بس دا مختلف مشورې راغی. نو په هغې کې یو خو چا کوم سخت زړي و چې ونه خو چې بس مړی کوي ختم یې کوي بل ورته چې نه یار بیا هم ورور د سلی مړ کوئ ګوره او خون خو په هره زمانه کې چې کوم دی نو هغه حرام دی او د هغې قصاص چې کوم دی د هغې په بدل کې د هغه مړه کېدلو دا د ابراهیم علیه السلام نه دا خبره را روانه وه او دا خو د هغې په دغه کې بیا د موسی علیه السلام په هغې کې هم دا قصاص مقرر شوی نو که چېرې دی مړ کړی بیا به هغه سړی د هغه په باره کې مړ کېدو نو دی وی مړ کوئ یې مئ خو بس د دې علاقې نه یې ورک کړئ چېرته لرې ځای ته یې بوځئ او هلته یې پرېږدئ. نو دا خبره یې خپلو کې تجویز کا. نو بیا ول چې او بیا دا وایي چې یخلو لکم وجه ابیکم نو تاسې به پاتې شي یعنې خالی به پاتې شي هغه مخ یعنی توجه د تاسو د پلار تاسو ته خپلو کې یو بل ته وایي چې او بیا به چې دی د مخې نه لرې شي دی د سره ډېره مینه کوي نو بس بیا به یعنی ټوله مخه به یې مونږ ته شي او تاسو وروڼو ته به شي بیا به زمونږ بس پلار به زمونږ شي. وتکونو من بعده قوما صالحین او دی په دې پوهېده چې دا مونږ یو غلط کار کوو نو بیا به شو بس پس ته دی نه مونږ نیک عمله توبه به وباسو څنګه چې عام طور رسم خلک دا وایي چې مړه بس کوئ ځواني ده او مزې وکئ او بیا به اخر کې چې کله بوډاګان شو توبه به وباسو د انسان څه پته لګي چې کله دی مري اکسیډنټ کې एकदम رواني او سی ووایي په لار کې نو د ماشوم او د لوی او د ځوان او د بوډا خو پته نه لګي کله چې بوډاوالي ته څوک رسي نو دلته کې یعنی دی دماغ دا کار نه کولو چې یعنی مطلب دا دی دغه دی قال قائل منهم نو وی اوی ورتا یو ویون کی د دینا لا تقتلوا یار وجنه یما یوسف لرا یعنی یوسف وجنه ما والقوه فی عیابة الجب او واچوي دی په یو تیاری والا کوی کې شار کوی ورته چې مونږ وایو پښتو کې نو غالبا دی به د ځنګل ته تلل راتله هلته چېرته شار کوی دی صحیح کړی دی وی چې یعنې مطلب دا بس هغې کې به یې ور واچو او بیا به ورپسې الله پاک فرمایي چې دی بیا دا ورته ورپسې ووي یلتقطه بعض السیاره نو رو به باسي دلره هغه لارې والا مسافر به راشي په هغې کې به ډولچک کته کړي د اوبو دپاره او دی به روځي او بس مړ کوئ یې ما او هغوی به یې ونیسي او بس چې هغوی یې ونیسي نو هغوی به دی خو ماشوم دی بس دی خو بیا ترې راتلی نه شي بس هغوی به یې خپل ګرفت کې والي او ځان سره به یې بوځي په قافله کې نو دا پلانینګ یو کو چې بس دی په دغه کوی کې ور واچوئ او بیا به یو مسافران چې په دې لار باندې ځي ای به د اوبو لپاره ضرور تلاش کوي په دې کې به بوکا او رسۍ ورچوي بس په هغې سره به دی روباسي او یو به یې سي ځان سره چېرته لري نو یلتقطه بعض السیاره نو رو به یې باسي هغه قافلې والا هر څوک چې ان کنتم فاعلین
که چېرې تاسو یو کار کوئ ځان د ده نه خلاصوئ، یعنی د ده نه ځان خلاصوئ او د پلار مخ ځان طرف ته توجه ځان طرف ته راګرځول غواړئ، نو بس دې د مخې نه ډډې ته کوئ، خو مړ کوئ یې مه. وایي دا یهوداو او دا لږ دلسوز او مشریز وي د پلار او ده کې لږ رحم ترس و، نو ده وروڼو ته وایي چې ګوره چرې هم داسې کار ونه کوي چې دی مړ کوي، او ها بس دا وکړئ چې زه بس دغه کوی کې ور واچوئ، بس چې څوک راشي قافله بس هغوی به ډولچه ور واچوي چې یعنې مطلب یې اوبه پکار دي او دی به ورپورې نه خلي بار به یې راوباسي، بس هغوی به خوشحال شي لاسه یې وباسي. نو دوی داسې کار وکړو چې قالو د مشورې نه پس دوی بیا ووی یا ابانا ما لک لا تأمنا، چې ای ابا جانا، ای زمونږ بابا جانا، ما لکه څه شوي دي تا لره لا تأمنا چې ته په مونږ باندې بروسه نه کوې علی یوسف د یوسف علیه السلام په باره کې، و انا له لناصحون او مونږ خو د ده خیرخوا یو، مونږ د ده وروڼه یو، څه یاره څه داسې خبره خو نشته چې یاره مونږ به دې ضایع کړو او دی به مونږ نه یا به د سره ظلم وکړو، زمونږ دی ډېر خوښ دی، اوس هغه ظاهري چال ولې جوړ کړو. مشوره اوس بل څه کړې ده، د دې نه دا پته لګي چې علم غیب چاته هم نشته. که چېرې علم غیب یعقوب علیه السلام ته وی او هغه پیغمبر و، نو بس بیا خو بیا ورته وایي چې ځئ تاسو خو د رکولو لپاره بوځئ که نه، بیا به یې پرېښې ورسره نه بیا وپرېښې. نو لحاظه د دې نه دا پته لګي چې پته ورته نه وه. و انا له لناصحون او مونږ خو د ده خیرخوا یو او ده ته نصیحت بعض نصیحت کوو، بعضې وخت که ده ته تروه ترخه وکړو یا پړک دې مباسو چې دا کار دی ولې داسې وکړو، نو مونږ ده ته نصیحت کوو چې دی صحیح تربیت ته ځو شي. څنګه چې مشران رونه کوي نو مونږ خو ده سره زور ظلم او زیاتې نه کوو، یعنې موږ خپل رور مو دی. نو بیا ورته خپل هم پلیننګ پیش کوي چې اوس داسې کار وکړه زمونږ والد صاحبه ارسله دې مونږ سره اولېږه معنا مونږ سره غدن سار چې مونږ کله ځو ښکار ته یرتع ویلعب چې دې مونږ سره څه وخوري او وڅکي که نه او لوبې موبې وکړي. غریب دلته کې په کور کې ځان سره بس کېنولی دی، دی لږ پرېږده چې هوا خوري وکړي، لږ داسې وګرځي راوګرځي، مونږ سره به لاړ شي، هلته به خوراک کا که مونږ کي ځنګل کې میوې هم دي او ښکار مال که مونږ کړو غوښه مخه به مونږ خوري او بس که نه بیا به راشي او لوبې موبې به وکړي، زړه به یې پلو شي. و انا له لحافظون او مونږ د ده حفاظت کوونکي یو، د ده به ضرور حفاظت کوو، دا یقین دهاني هم ورکه. قال نو یعقوب علیه السلام ورته وایي انی لیحزننی ما ته دا غم دی ان تذهبوا چې تاسو به چېرته لاړ شئ د ده نه به واخاف ان یاکله الذئب او زه یریږم په دې باندې چې دې چېرته ونه خوري یو شرمخ. ذئب وایي شرمخ ته چې هغه خونخوار قسم شرمخ وي که نه، انسانان هم ماتوي او چې څه په مخه ورځي بس راځي پې که نه. نو دی ورته دې پورې ووایي چې تاسو به پوره ښکار پسې ځئ او ښکار بعضې وخت کې ډېر تیزی کېږي، تاسو په آسونو باندې روان یئ، څوک به دونه وښئي، بس دی به مو هیر شي او دی به مو سامان سره کېنولي، د شا نه چېرته شرمخ را نه شي او دی ونه خوري، تاسو به د ده نه غافله یئ. نو وانتم عنه غافلون او تاسو به د ده نه غافله یئ، تاسو خو به خپل کار کې لګیا یئ. نو زه د دې د وجې نه تاسو سره نه پرېږدم، کني زما څه مطلب نشته چې ګیره په تاسو باندې زما څه بدګماني ده. قالو نو دوی ورته ووایي لئن اکله الذئب که چېرې وخوړو ده لره یو شرمخ، یعنی یو شرمخ راغی او دی یې وخوړو ونحن عصبه او مونږ دومره مضبوط یعنی جماعت یو، لس کسان یو لوغو، نو دا څنګه کېدی شي؟ انا اذا لخاسرون بیا خو به مونږ د تاوان والا نه شو.
مونږ خو ډېر تاوان کې شو چې لسو کسانو نه ځوانانو نه چې کوم دی نو یو ماشوم شرمه خوري. دا کېدی نه شي بابا جانه. دا اوس دومره هغله عقیده پخی. فلما ذهبوا نو بس بویتلو په دې باندې سبا باندې به واجمعوا او دوی خو د مخکې نه په دې باندې راجمع شوي ان یجعلوه چې واچوي دلره فی غیابة الجب پاغه کوي شاړ کې چې تکه توره تیاره وه پکې. او بیا واوحینا الیه او مونږ وحی وکړه یوسف علیه السلام طرف ته لتنبئنهم چې تا به مونږ خبرو ضرور د دینا بامرهم هذا د دې د حرکتنا وهم لا يشعرون او دې تب د دې د نتیجې اس پتم نوي. دې خدا پلانینګ کوي چې دې نه څه جوړيږي خو الله سبحانه وتعالى د یوسف علیه السلام په زړه باندې یو دغه لګولو. بعض روایتو کې ډیر زیات بني اسرائیل چاوي په لټو یې رئیسار کړو چاوي کمیسیتي وستو د ور سره کو واغې ور سره کو یعنی مختلف قسم ډیر زیات واهیات راغلي دي. بس هغه وګوره دغه فیصله وکړي چې بس دې دغه کو دا دونه والو ټکولو دا یو ماشوم ته چې پته ولګي چې د عثمان کوی ته ورځي نه ضرور لا سخت پیړه کوي نو بیا خو هغه خو په زور بوره شي کنه. یو سړی چې تر انیسي او لا تخپی ولا تړي یا یو کوی ته ورچه نو پاسانه ورچول شي کاغه ډیر د ماشوم وي نو داغه راټینګول ګرانی نو په هغه وخت کې کبد باندې سلګ مطلب دا سوک سپېړې ور کړی وي لته مته ور کړی وي چې لکه سمشه او کړي بس ځانو له کول مړکو دی دا هغه دی لکه د دې لپاره والی ټکولې وي ضرور به والی ټکولې ځکه چې انسان خو دومره ځان مرګ لم نو ور کوي او دا چې غورځېدو تم کله ته غورځېدو تم نو ور کوي نو ضروري انسان یریږي. نو دغه وخت کې کده څه حرکت کړی وي څه دغه دوی تیوالی وي او دوی په زور رانیولي او بیا ورچولي نو دا کېدی شي. دا څه د عقل نه بعید خبره نه ده. نو بیا الله پاک فرمایي چې وجاءوا اباهم کله چې دوی دا کار وکړو نو بځې کوی ته ورواچولو او الله پاک د په زړه باندې د رحم وبتوي کې او ورته وی چې د الله طرف نه د په زړه کې یو القاو شو چې بس ته صبر کوا ته طالب زدیر خر ټکانه درکما او دې ظالمانو چې دې تاسو راکم کار وکړو نو زه به تاسو داسې زه تور سم چې ته وړي په سکون سره وخت لري او ډیر په آرام سره وخت لري او ستاسو بادشاہ په کور کې بر زدیر راکم اول تبستا کفالت وشي او د شهزادګانو غونته ژوند بدل درکم. دا ټول وی الله پاک دلته او اوحینا الیه او مونږ هغه طرف ته وحی وکړه یعنی اوحینا پزړه کې مولا خبره واچوله لتنبئنهم بامرهم هذا چې زه تا ضرور خبر کوم دا غي دا غره چې را دې کوم تا پر خلاف پروګرام کړي وهم لا يشعرون او دې تبه پته نه وی یعنی دا کار خدای کوي خدا ستاسو فائدې کار دی تا د غزه ته خدای رسي اوس په دې ذریعہ سره چې کوم مقام ته ملایي اوس دای خو چې موږ خو غلط کار وکړو باندې باندې امزال نه جوړه کو سراغ وجاءوا اباهم عشاء او راغ دای پلار ته د ماخام په وخت کې ټول ورځ تیرا کا دې غریبي کوی ته ورواچولو او بیا چې کوم دې ماخامه پورل تناسو او بیا راغ یبکون او دروغ جړم جوړه کړی وا جړلې جی اوخ کې بيول او پسترګو باندې او مخ سترګې مګلې ټول سترګې سره کړې ټولو د فریب جړا وا قالو نو بیاوی یا ابانا اے زمونږ بابا جانا انا ذهبنا مونږه واقع داسې ده چې مونږه لګیدلی یعنی دونه موخل نستبقو او مقابله مو کوله یو بل سره د اسونو د دوړ مو لګولیو نو چې په دوړ کې مونږ ډېر لري لاړو
وترکنا یوسف او پریمو خو یوسف لرا عند متاعنا هغه خپلو کپړو جامو او هغه سامان سره چې کوم سامان مونږ وړو فاکله الذئب نو بس یو شرمخ راغو هغه وخوړو چې راغو نو بس هغه شرمخ خوړلې وما انت بمؤمن اوس اغلا یقین په خولو د پاره ورته سوی او نه ته په مونږ باندې باور کوونکی زمون په دې خبره باندې ورته یقین هم نه ساتي دا مونږ چې تاسو کوم خبره کوو پلار ته مخ کې نه داوي چې ته زمون په دې خبره باندې یقین هم نه کوي لنا ولو كنا صادقين زمون په دې خبره باندې اگر کومه تاسو صحیح خبره کوو خو ته نه مانی ولی چې تا مکه نه ناسي ویلو چې دې چرته نشر مخو نخري او موږ ستاسو وایو چې شر مخو غړو نو څه زمون په دې خبره باندې باور نه کوي اگر کومه تاسو ریشا خبره کوو د وخت کې وګوره څنګه پروګرام جوړ کړو خبرې انسانان چې دي کنه دای چې یو خبره کوي نو څنګه جوړ کی نو دروژن سره خپل خبرې لداسي یو طریقه جوړ کی چې هغه دغه خو دروغ شرم نه پټيږي او بیا څه چلو کو چرته ښکارې کړو او هغه لال کړو نو د کمیس بیا راغشت دي د غریب خیدا چې کوی ته ورواچولو او د دې کمیس ومیس وست دي چې دا خو اوس پلان لوړو نو هغه غوینه کې هغه لړلې دي چې وینه کې لړلې دي نو وجاءوا على قميصه بدم كذب او رویړو هغه کمیس لرا د یوسف علی السلام کوم کمیس شو بدم كذب پاغه دروژن وینه سره ګنده کړي شوی کما وینه چې د ښکار و غیره و پای کې دا سړپول راړپول دی و غیره سره قال نو ورته بل سولت لكم هغه ته دا کمیس نه پته ولګی دا هغه ورته وی چې تاسو ته خشته کړی انفسکم تاسو ځانونو امر دا کار چې دا څه کار وکړي ما ته خو پته ولګی چې تاسو څه کار کړی دی خو زه تاسو ته څه وایم تاسو خو لس کسان یې زما دونه قوت طاقت هم نشته چې تاسو ټول وهم وټکوم او ځوانان یې مضبوط هم یې نو بچو ته څوک څه ویلی شي لکه یو زوی لګي بل زوی مړ کی نو زی سره به تاسو کې یا تو ځامن دی لګي یو زوی رئیسال کې هغه لمړ کی تبه چې یو خاصم لا روز دا دوم لکما نو انسان په یو دوه کې اړیانی نو دلته کې هغه ورته وی چې قال بل سولت لكم انفسكم امر او وی چې تاسو ته خشته کو تاسو ځانونو یعنی نفس تاسو ته امر ادا کار فصبر جمیل نو زه نور سم نشم کول خو ډیر لوی خپل صبر وکومنو والله المستعان او الله نب مدد غواړم زه علی ما تصفون دا کار په باره کې چې کوم تاسو ماته بیان کوئ دا چې تاسو کوم بیان ماته کوي د دې په باره کې بس صرف الله طرف ته متوجه یم او الله صبر وکوما چې اوس الله پاک زما په قسمت باندې سری کړی وي بس پای باندې زما صبر دی او تاسو دا بیان به بس ومنم نو تاسو خو مکه دا خبره ختمه کوم نه تری شام وایو انتی نه مني دلته وای چې دا کمیس دی وروړو دا خو بس دی په وینه کې راشي وایي راوړل نو هغه ورته چې دا عجیب شرم خو چې شرمخ دی خورو او هغه ماتم کو وی خورو ټول دا هغه ختم شو او کمیس امانت ته جګ جوړ دی هغه ورسېدل نه دی او کړه نو دغه ورته پته لګی دا خو بس دی خو بس بیا په خپل خبره ولاړو کنه اوس بیا په سبا دی پروګرام جوړ کړی چې زر لاړ شي وختي او هغه کوی سره خوا کې یو قابل خوا زینو کې د ونو شاته بڼمن کې پټ شي او هغه کوی ته ګوري که څوک راځي چې وباسي چې سپېڅې نه سي تیوالو او هغه ته بدا آی ته بدا بانو کو چې دا زمونږ یو غلام تختیدل دی چې مونږ وینو د لری زینا چې یاره دای خدا روستو نو ضرب په وردو کو ورته وایو چې الکه دا خو زمون غلام دی وګوره دې درته کوی کې پټ شوی دی او مونږ چې کوم دې ته پسې ګرځو
او بس یاره دا تقصیدو والا غلام دی بس دیاسې مونږ سره ټیکېږي بس دی مونږ خرڅو چا یې که بس په لږو پیسو یې خرڅو بس چې هسې هغه برای نام پیسې وي په دې یې خرڅو خو چې بس دې دنه زمونږ خلاص شو ځکه چې دی خو مونږ هر وخت کړی دغه شانتې پټېږي رانه ګوره داسې الزام یې پرې ولګولو او بیا اوس الله پاک دا خبره ته ټوله حذف کا خدا کیسه کې د برابرولو لپاره ما تاسو ته دغه بیان وکړو وجاءت سیارة او کله چې راغه یو سیاره یعنی قافله فارسلوا نو هغه ولېږل واردهم د سکولو د اوبو دپاره فادنا دلوه یعنی کسان یې ولېږل او بیا هغه ډولچخ کته کا په هغه کوی کې قاله او هغه کوی نه چې کله بوکر راویسته نو بوکر ډېره درنه وه په دوه کسه څه په زورونو باندې راویسته چې راویسته او هغې پورې یو ښکلی هلک یې نښتی دی د اوبو په ځای باندې اوس پکې هلک یې نښتی دی راوختو چې راوختو هغه ته یې وکتل نو د هغه مخ چې کوم چمک والو هغه له خدای پاک حسن هم ډېر زیات ورکړی بس هغه ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه په جامو کې هلکه د بوډکي اوبو په ځای باندې خدای پاک راله ماشوم راکړو قال یا بشرا هذا غلام او وی چې خوشخبری دی وی چې دا خو یو ډېر ښکلی هلک دی واسروه بدعا او بیا پټ کو دغې لره چې دا خو زمونږ د ګټې شی دی په ده باندې خو به اوس ډېره کمایي کوو مونږ یعنې دې به خرڅ کړو او بیا به چې کوم دی هلته کې مونږ په ده باندې درهم او دینارونه والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په 12,000 درهم باندې به غلام بلاوېدو 8,000 12,000 بعضې به یعنې چې د دغه مطابق خو چې ډېر ښکلی دغه به د دې نه زیات قیمت به هم لګېدو د ده په باره کې راځي چې د په باره کې بیا بولی ولګېد او په هغه بولی کې خبره داسې راځي چې یعنی مطلب بادشاه واغېستی شو هغه عام سړي نه شو اخېستی د بادشاه یو وزیرو خاص وزیر خزانه چې هغه چې کوم دی نو دی واغېستو نو بیا فرمایي چې دوی دا شی پټ کو او نورې قافلې والا ته یې غږ نه کولو چې دا مونږ ته میلاو شي که نو په ټول داوګیر شي وایي به چې مونږ دې کې مونږ هم پیسې راکوئ د دې دپاره دی دا خبره پټه کا والله علیم بما یعملون او الله پاک چې کوم دی هغه ښه عالم ذات دی په هغه کارونو باندې چې کوم دی کول یعنی دی ته الله ته اوس دا هر څه د الله مخې ته دي چې دی کوم درجې ته کوم مقام ته به الله رسوي او کوم ځای ته یې رسوي کومه ټکارې ته یې رسوي نو الله ته دا هر یو څیز پته ده او دی خو پټ کو په خپل لحاظ سره بیا وشروه بثمن او بیا خرڅ کو دی بثمن په مقدار د پیسو بخس دراهم معدوده په یو څو درهمو په بدله کې وکانو فیه من الزاهدین او دی په اصل کې د ده نه بیزاره یعنې د ده نه بیزاره و ځان یې خلاصولو نو بس هغه قافلې والا ته ما خو تاسو ته مخکې واقع بیان کړه چې بس هغوی ته دا خبره وکړه چې دا خو بس تښتېدلی غلام دی مونږ هر وخت کړی بس مړه مونږ یو تقریبا هسې ورکوو خو بس دغه چې سره یې بس راکوي نو بس څه لږې غوندې پیسې هغوی هم وي مړه بس دا څنګه چې کبار توبه استغفار خلق څوک خرڅوي او قیمتي شی به او هغوی به کباړي به یې داسې وغورځوي دا خلکو په مخ کې او دغه بیا به یې رستو سنډي نو بیا به یې سم کېږي خو د هغه خلکو لپاره چې د دې وخت نه به یو 100 روپۍ یا 50 روپۍ 100 روپۍ به هغه له ماشوم له په لاس کې ورکړي ورته یې زبرست بچی وي زبرست د کار خو نه دی خو بس دا هغه مې کو نو هغه یې ورته وایي چې ښه ده دوی ورته واقعه هغه بیان کړو ښه ده دا تښتېدو والا دی نو بس بیا خو یې مونږ نالو به ته یې مړه خیره بس چې سره یې بس والي که نه بس په دې باندې نو بس دوی هغه څه لږې پیسې ورله ورکړي او بس هغه یې هم پوه شو چې یاره دا خو اوس که نه بس دوی هم ترې تنګ دي زه انشاءالله مونږ به هملته کې خرڅ کړو څه نه څه خو پکې وګټو که نه نو وایي په لږو پیسو باندې دا خرڅ کړو او بیا دغه شو انشاءالله نوره واقعه به بیا د قرآن مطابق که خیري سباله انشاءالله د الله په توفیق او طاقت سره وایو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي
یا الله کړه دې په معنا او په مفهوم کې زمونږ څخه کمې زیاتې شي معافرات وکي مونږ نه کس په دې کې زیاتې شي وي او کمې شي معافرات وکي مونږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان چې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شری حاجتونه دي تا ته معلوم دي خپل غیبي خزانه وته پوره کې د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سبب په خپل کور کې وطن باندې وکي یا الله مونږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي او زمونږ آبا او اجداد مو بخې ټول مؤمنان مسلمانانو سره چې څوک وفات شوي دي او مونږ ته دا راتلونکي منزلونه آسان کې په آخر کې به د عظیم شانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله ټول مؤمنان مسلمانان مردگانانو بخې چې څومره په دې اوس ورځو کې وفات شي زمونږ آبا او اجداد سره ټول مؤمنان مسلمانان سره ربنا تقبل منا انك